یا به مذکر اشرته الزیات على الثلاثه قدم منصرف وعقرب ممتنع المعرفه. مسله دا وا یو اسم چې مؤنث وي پتانی سے معنوي نو دا تانیث چې سبب ګرځي د دې غیر منصرف د پاره شرط پکې دا ده چې دا به علم وي. نو چې یو طرف ته پکې علمیتی بل طرف ته پکې تانیث معنوي نو دا کلمه بغیر منصرفه بنئ. اوس دغه اسم چې مؤنث ته په تانیث معنوي او علمیت هم پکې ده او دا اسم د یو مذکر د پاره نوم شي نو دا اسم چې د مذکر د پاره نوم شي نو تانیث خو ته ختم شو یو علمیت پاتې شو یو علمیت خو کافی نه ده. نو آیا کلمه منصرفه شوا کو غیر منصرفه؟ دغه اسم چې مؤنث وي په تانیث معنوي او علمیت ته ختم شي دا د مؤنث د پاره نوم شي د مذکر د پاره نوم شي نو تانیث خو پکې ختم شو. چې د مذکر د پاره نوم شي نو تانیث یې ختم شو صرف علمیت پاتې شو. نو آیا دا یو علمیت کافی ده او کنه؟ دا علمیت کافی ده او کنه؟ په دې خبره پېښ شولې دا مسله ده پېښ شوې په مسله تا دغه ده. نو فإن سمي به مذکر کو مسما کړه شو په دې اسم سم مذکر دا اسم د مذکر نوم شو دغه اسم چې مؤنث په تانیث معنوي دی نو په شرطه الزیات علی الثلاثه شرط په دې اسم کې دا دی چې دا اسم بزاید په ثلاثه وي. دا اسم چې ته غیر منصرف ګرځي نو دا بزاید په ثلاثه وي. نو چې زائد په ثلاثه وي نو حرف رابع یا خامس دا به قائم مقام د تانیث شي. نو چې حرف رابع قائم مقام د تانیث شو نو به دا حکمن مؤنث شو نو بیا پکې تانیث موجود شو نو بیا یو علمیت شو بل تانیث شو خو تانیث حکمی شو حقیقتا نه ده او کلمه غیر منصرف شو کلمه غیر منصرف شو. پېښ شوې په خبره نو په قدم منصرف لفظ د قدم منصرف دی ولی ځکه دا درې حرف دي زائد نه دي په ثلاثه نو قدمون مؤنث ته په تانیث معنوي. اوس دا قدمون چې علم وګرځېده د مذکر د پاره او د سړي نوم شو نو دا منصرف دی ځکه چې حرف رابع پکې نشته چې قائم مقام د تانیث شي نو دا منصرف دی. پېښ شو کې او دا په خود تفرید د پاره د نه حساب د کلمې سره. وعقرب ممتنع او لفظ د عقرب غیر منصرف دی ممتنع دی انصراف غیر منصرف دی. ولی لفظ د اقرب غیر منصرف دی ځکه غیر منصرف دی چې دا عقربو څلور حروف دي دلته حرف رابع قائم مقام د تانیث دی. نو کله چې حرف رابع قائم مقام د تانیث شو نو دا به تانیث پکې حکمن شو نو غیر منصرف شو پکې علمیت شو بل پکې حکمی تانیث دی نو دوه سبب پکې به موجود شو. اوس دا چې دا حرف رابع ولی قائم مقام د تانیث دی او حرف ثالث قائم مقام د تانیث نه ګرځي دا ولی نو دوه وجې دي. یو خدا چې د حرف ثالث د تی د تانیث سره مناسبت نشته
زکات تی د تانیس پس د لام کلمې نه راځي، اخو علامه د زائده ده نو پس د لام کلمې نه راځي. او حرف ثالث خو لام کلمه ده، هغه خروجتو د لام نه ده، نو د تی د تانیس سره د حرف ثالث مناسبت نشته او د حرف رابع سره مناسبت شته. ولی وسه د حرف رابع مناسبت شته؟ ځکه چې حرف رابع پس د لام کلمې نه ده او تی د تانیس پس د لام کلمې نه ده، نو د دواړو سره مناسبت راغی. نو په دې وجه باندې حرف رابع یا خامس قائم مقام د تانیس ګرځي او ثالث قائم مقام د تانیس نه ګرځي. دویمه وجه دا ده کم اسم چې مؤنث په تانیس معنوي نو په تصغیر کې تی ښکاره کیږي، په حالت د تصغیر کې تی ښکاره کیږي، لکه قدم قدیمة، ارض اریزة، دار دویرة، هند هنیدة. په حالت د تصغیر کې تی شته، لیکن عقرب څلور حروف دي، نو په حالت د تصغیر کې دلته تی نشته. د عقرب تصغیر دی عقیربو، نو په عقیربو کې خو تی نشته، نو په حالت د تصغیر کې دلته تی نشته دی په عقرب کې. نو هر کله چې په حالت د تصغیر کې تی نشته نو معلوم او بیم د مؤنث دی، نو تی پکې په حالت د تصغیر کې نه ښکاري او بیم مؤنث دی، معلومه شو چې حرف رابع قائم مقام د تانیث دی. معلومه شو چې حرف رابع قائم مقام د تانیث دی. ځکه یو اسم چې مؤنث وي په تانیث معنوي نو په تصغیر کې بیا تی ښکاره کیږي، ظاهریږي. او اقرب مؤنث دی او حالان کې په تصغیر کې تی نشته دی، تصغیر عقیربو دی او بیا مؤنث دی او تی پکې نه راځي، معلومه شو چې حرف رابع قائم مقام د تانیث دی، ځکه پکې دا تی پټه شته دی. پوه شوئ په خبره باندې؟ خانو عقرب غیر منصرف شو او قدم منصرف شو، خبره ختمه شو. خلاصه دا ده کم اسم چې مؤنث وي په تانیث معنوي او په حالت د تصغیر کې او تی نوم کې د مذکر دپاره نو اله به غیر منصرف چې ذات په ثلاثه وي، نو حرف رابع یا خامس به قائم مقام د تانیث شي، نو تانیث به حساب شي حکما، نو دوه سبب به شي، علامت او بل تانیث حکمي، نو بیا به غیر منصرف شي. خبره خلاصه شوه. المعرفة شرط ان تكون علمیة. بل د اسباب د غیر منصرف نه تعریف د معرفه دی. دا تعریف د معرفه سبب د غیر منصرف دی، لیکن کافی مولا معرفه ذکر کړي او زه تعریف د معرفه وام. دا ځکه چې معرفه خو کلمه ده او کلمه خو ذات ده او اسباب د غیر منصرف د قبله د اوصاف نه دي، نو شمیرل د معرفه د اسباب د غیر منصرف نه صحیح کیږي. دا سوال دی، جواب دا دی چې مراد د معرفه نه تعریف د معرفه دی. خود تعریف نه شر جامعی تو هم کافی تعبیر په معرفه وکړو، ځکه چې تعریف صفت ده، حال ده او معرفه محل او موصوف ده. نو صفت او حال بغیر د موصوف او د محل نه ناراضي، ځکه معرفه ذکر کړه، ورنه ذکر د معرفه د مراد نه تعریف د معرفه ده. ستاسو باسوله او کابل وي چې اسباب د غیر منصرف د قبله د اعراض نه دي، که صفات دي او معرفه خو جوهر ده. شمیرل د معرفه د اسباب د غیر منصرف نه صحیح کیږي. جواب مراد د معرفه نه تعریف د معرفه ده او تعریف معرض ده د اعراض نه. جوهر او عرض پرې ده، خو معرفه موصول ده او تعریف صفت ده او اسباب د غیر منصرف اوصاف دي. ذکر د معرفه ده، مراد نه تعریف د معرفه ده. معرفه سبب د غیر منصرف ده، فهم کوي. نو معارف خډیر دي، اسماء اشارات، موصولات، ضمائر، اعلام، الف لام، اضافت. نو کومه معرفه سبب د غیر منصرف ده؟
شر کاپیه تاسو ته په ګوته کوي. ضمایر او اسماء اشارات او موصولات د قبیلې د معارفونه نه صحیح کیږي ځکه چې هغه د مبنیاتو نه دي او منصرف او غیر منصرف اقسام د معرب دي، هغه اسباب د غیر منصرف نشي. اضافت او الف لام تعریفي د اسباب د غیر منصرف نه صحیح کیږي ځکه چې اضافت او الف لام تعریفي اسباب د منصرف دي، د دې په وجه خو غیر منصرف ګرځي، دا اسباب د غیر منصرف نه دي. پاتین بتکل البازګله چې علم ده، علم پات شو، علم سبب د غیر منصرف دی. نو المعرفه شرطها، شرط د پاره د معرفي په سببیت د مناسب کې ان تكون علمیتا، کېدل د معرفي دی منسوب الی العلم، کېدل د معرفي دی منسوب الی العلم، دا معرفه به علم ته منسوبه یا کېدل د معرفي دی د جنس د علم نه، دا معرفه به د جنس د علم نه. دا منسوب او جنس ولې ویم؟ ځکه ویم دلته اعتراض دی چې ان په دې تکونه داخل شو، دا ان ناسبه مصدریه ده، نو تکونه واړو په تاویل د مصدر او علمیتون کمیته مصدریه دي یا تا مصدریه دیتا وی چې ګرځي متصل بخپل او ملحق بخپل خبر د کون محذوفه یا تا مصدریه دغه دي، نو دا بمواري علمیت په تاویل د مصدر، هدا به خبر د پټ کون کیند څه بشي. شرطها کونها علما، دا خو تکرار د کون راغی او تکرار شنیع دی چې کله په کې پیدا نه یې قبیح دی. جواب دا دی چې د آیات نسبتیه دي، یتی نسبتیات دی ته وایي چې ګرځي ملحق بخپل منسوب الیه د غیر، منسوب الیه د غیر، لکه هذا باجوری، هذا منسوب الی الباجور، نو منسوب الیه د غیر شو، باجور منسوب الیه د غیر شو چې ته منسوب شو، نو کېدل د معرفي دی منسوب الی العالم. پیر شو په دا معرفه منسوب شو علم ته چې علم سبب د غیر منصرف دی. یا خو یا تا په دې مقام کې مصدریه دی، خدا مصدر جنسی دی، مصدر جنسی دی، نو بیا چې مصدر جنسی دی نو بیا پکې تکرار نشته. کېدل د معرفي دی د جنس د عالم نه، نو بیا ناړی مدخول په تاویل د ناړی منصوب الیه او ملحق به خبر د کون محذوفه، کېدل د معرفي دی د جنس د عالم نه. خبر خلاص شو. العجمه